والسابع عشر أن يوجه أصابع رجليه إلى القبلة. شپاړس مستحبات د مانځه وړاندې بیان شو. ولسم مستحب په مانځه کې دا دی چې انسان کلم سجدي ته لاړ شي نو په سجده کې به د خپې د ګوتې راماتې کې په طرف د قبله باندې بعض چا په دې سجده کې خپې چې پکړي پس مکه نه لګي دا سجده نه کیږي مونږ نه شو. او بعض چا د ګوتې صرف سرونه لګولي نو دام خلاف مستحب دي. مستحب طریقه دا چې د خپل زور ورکړي چې د ګوتې د راماتې شي په طرف د قبله باندې دا ولسم مستحب. اتلسم مستحب دا دی چې څنګه وي الله اکبر نو دی الله اکبر سره به د سجدې نه سر پورته کی. بعض انسان نه غدري کنه بیا وی الله اکبر یا بعد په سجده پروت وی الله اکبر الله اکبر سجده کې ختم کړي بیا پرسته پاسي. نو لسم نمبر مستحب په مانځ کې دا دی چې په سجده کې درې ځل یا پنځه یا وکړه سبحان ربي الاعلى ویل دا نو لسم نمبر مستحب دی. شلم نمبر مستحب دا دی چې کله سجدې نه انسان پاسيږي ناول به سر پورته کوي. سر به اوچت کې د سجدې نه د سر پورته کول نه بعد به بیا لاسونه پورته کوي او د لاسونو پورته کول نه بعد به بیا ګوډي پورته کوي زنګنونه. دا ډیر خلک سجدې نه چې پاسيږي ناول ګوډي پورته کوي د لاسونو په زور پاسيږي نو که بیمار وي یا کمزوري وي بیا خیر دی او که بیمار او کمزور نه وي نو دا خبره مکروه ده په مانځ کې دا کار مکروه دی دا نه کوي. والسابع عشر ولسم نمبر مستحب انداز یوجه دا چې مخامخ دي کې نه رو دي ګرځوي اصابع ګوت خپل رجليه د خپو الا القبلة قبلتا. ولسم مستحب دا دی چې د خپو ګوت قبلي ته وګرځوا. والثامن عشر اتلسم مستحب انداز يرفع راسه دا چې راپورته دي کې سر خپل بالتکبیر تکبیر سلام کلمه الله اکبر ندی الله اکبر سره سر راپورته کول سجدي نه دا تلسم مستحب دي. والتاسع عشر نولسم مستحب انداز يسبح في السجود دا چې تسبیح دی وایي په سجده کې ثلاث اندرې کرت سبحان ربي الاعلى درې زلوایا او خمسا یا پنځه زلوایا او سبعا یا او زلوایا. والعشرون شلم نمبر مستحب انداز يرفع چې پورته دي کې يده لا سنام بعد رفع راسه پس د پورته کولو د سرنا سجده کې چاول سر پورته کې د سر پورته کولو نه بعد به ورپسې لا سن را پورته کې. والهادي والعشرون 21 نمبر 21 نمبر مستحب چې دی انداز يرفع چې را پورته دي کې رکبته زنګنون خپل بعد رفع يديه پس د پورته کولو د لاسونو نام نو سجدي نه چې پورته کیږي اول مخ او تندې پورته کی اول به سر پورته کی بیا به لاسونه پورته کی بیا به زنګونه پورته کی. والثاني والعشرون 22 نمبر مستحب دا دی چې کله یو انسان د دویم رکعت د دویم سجدي نه پاسي ور په دویم رکعت کې چې خلا انسان د دویم سجدي نه سر پورته کړي دی په تحیات باندې کړي څنګه په دویم رکعت باندې بیا ناس دي نو چې کله په دویم رکعت باندې ته سجدي نه راپورته شي نو دا نارینه بس کوي دا غسخ په وغړوي او دا خیخ په ودروي دا خیخ په د ګوتی په ماته کې قبله ته او دا غسخ په وغړي په دې باندې بکینی هر چې زنانه ده نو زنانه په د دواړه خپې دي دا خیو غسخ په دواړه په دې خي طرف ته وبس دې خي طرف ته په دواړه خپې ماته کې دا بیا په غي باندې کینی او نارینه به دا خیخ په سنلې او دا غسخ په سنلې دا خیخ په ودروي او په دې باندې بیا کینی. اذا رفع من السجدة الثانية کله چې پورته شي د دویمه سجدې نام للرکعت الثانيه دویم رکعت تا افترش او دی غړوي رجله اليسرى غسخ پام
وجلس عليها قدي باندې بکینی پدې ګس خپې د پاسه بیا کینی. والعشرون والثالث والعشرون درويشتم نمبر مستحب انداز ينصب دا چې او د دروي رجل اليمنى خيخ بام ويوجه اورامات دي کی رؤوس الاصابع سرونه د ګوتې نحو القبلة په طرف د قبله باندې بس دې څه پوره. نو مطلب دا دی چې په ګس خپل باندې بنارنه کینی او خيخ په بودري د ګوتې با قبله ته ماتي هر چې زنانه ده نو زنانه به تورک کوي. تورک دي ته ویلې شي چې دواړه خپې به د خې طرف ته ماته کی او بیا پاغي باندې کینی. والسابع عشر واللسم نمبر مستحب انداز يوجه دا چې راودي ګرځوي اصابع غوت خپل رجله د خپو الى القبلة قبله دا د خپې د غوت په قبله ته راو ګرځي په سجده کې راماته به کی. والثامن عشر اتلسم مستحب ان يرفع دا چې راپورته کوي بار راسه سر بالتکبیر د تکبیر سره کله چې تکبیر کې الله اکبر کې دغه سره به د سجدې سر پورته کی. والتاسع عشر لسم نمبر مستحب انداز يسبح في السجود دا چې تسبیح دی وای په سجده کې ثلاث اندرې کرت او خمسا یا 15 او 7 یا اوزلا. والعشرون شلم نمبر مستحب انداز يرفع چې پورته دیږي يده لاسونه بعد رفع راسه پس درا پورته کولو د سرنا. والهادي والعشرون يوشتم نمبر مستحب انداز يرفع چې پورته دیږي رکبته زنګدونه بعد رفع راسه بعد رفع يديه پس درا پورته کولو د لاسونو نام کله د لاسونو پورته کنه داغه نه بعد زنګون پورته کول دا بیا مستحب دویم رکعت چې انسان پاسي. والثانيه والعشرون دویشتم نمبر مستحب اذا رفع من السجده الثانيه کله چې را پورته شي د دویمه سجدې نام لرکعت الثانيه دویم رکعت تا او په تحیت باندې کینی. کله چې دویم رکعت کې یا په څلورم رکعت کې په تحیت کینی نو سبا کې افترش او بغړی نارینه رجله اليسرى غصفا وجلس عليها قدي باندې بکینی. والثالث والعشرون درويشتم نمبر مستحب ان ينصب دا چې او د دروي رجله اليمنى خيخ پام ويوجهها او برابر دي کی مخامخ دي کی رؤوس الاصابع هغه ګوتې د سرونو خپل نحو القبلة سرونه د ګوتو را مخامخ کی نحو القبلة په طرف د قبله باندې د خپل ګوتې په قبله ته خيخ پیراماتي کی دا نارینه دي زنانه په دواړه پیراماتي کی خي طرف ته هغه باندې وکیم دي د تورک ویل شي بس ته.